نن ولا بحث کې موږ شی القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا. قرآن کریم چې تیل شي نظم او معنی دواړو تیل شي ښه که نه؟ صرف نظم تا نه شیل صرف معنی تا نه شیل بلکې دواړو مجموعي تیل شي. ټیک شوه؟ نو همدا خبره کوي وهو اسم للنظم والمعنى جميعا. نظم چې تیل شي لفظ تیل شي صحیح ده، بل سره معنا شو دواړه شنځور دي. که یو سړی سره قرآن کریم لیکن که نه صرف ترجمه به شعر کو خلکو سره شایع به کو الفاظو سره نه لیکو داسې نه ده جایز. علماو لیکلي دي ځکه لفظو سره ضروري ده. تمهید لتقسیمه بعد بیان تعریفه. د تعریف ذکر خو شو د قرآن کریم که نه، اوس تقسیم ذکر کوي. يعني أن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا لا أنه اسم للنظم فقط كما ينبئ عنه تعريفه بالإنزال والكتابة والنقل. دا صرف د نظم نامانه ده د لفظ لکه څنګه تعریف نه معلومه شو. تعریف کې مو منزل یا لو کنه المنزل المکتوب المنقول. نه کتابت چې شي کیا شای ملفوظ وی کنه کوم شای نزیلی کې خو ظاهره خبره مو دي تبي مخصوصو په شي بنه هم دغه نزیل دانه بنی یا شای منقوله خلفوز منقوله معنا خو به ورلون دی کنه قتل نشي. نو دې سدینه کته ته د معلومه شي د خبره نه ده د کوم تعریف شو ده بلکې نظم معنا دوړ دي. ولا انه اسم للمعنى فقط اندشه د صرف د معنی نامه هم نه ده كما يتوهم من تجويز ابي حنيفه رحمه الله للقراءه هي القراءه الفارسيه للقراءة الفارسية في الصلاة مع القدرة على النظم العربي. لکه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دیو قول دا خبره سړی ته وهم کې راتلای شي سره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په المنځ کې د پرسی قرات ور کول اجازت کوي. سره د دینه سی سړی د ربیع القرات کول شي کنه به ش کول شي اجازت ور کوي. ایس پرسی کې قرات کول شي نه دینه خو بیا د معلومی کې کنه قرآن کریم نظم نه ده صرف معنا ده ځکه که صرف نظم معنا دواړه وا کنه به پرسی کې د قرات کول څنګه اجازت ور کولو. حالانکه پرسی خو ستیای کنه اغه الفاظ بدل شو ټیک تر بیت پرسی نه ومن رضی الله اکبر الله بزرگ است دوړو معنی واده س الله لوی دی الله بزرگ است ټکو ته وسو ګور الله اکبر ته ګور اسمان زما کې فرق دی. سبحانك اللهم ای خدای ته پاکی کنه پرسه کې دی بیا بل معنا کیږي ای خدا تو پاک استی وسو ګره د څنګه ټکی دی ځکه ته بس دسه لګا شي الله اکبر ای خدا تو پاک استی بزرگی تو راست بس دسه بلاګي په دې باندې المنس کیږي ی دل الحمدلله رب العالمین تمام ستایش خدا را رب العالمین پروردگار عالم است الرحمن الرحیم رحمان الرحیم است مالک یوم الدین په زید انداز شروع کړی دي. ایدی معنا دا شو سیر لکه معنا ورکه مقصد د معنا خو دوړو نه واره وځي کتر به کې کپرسی کې هیڅ دی خبر نه وهم ته ونه لګيږي ښا کنه. امام ابو حنیفه سه کومه خبره کړی دا اصل کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولا دا خبره د سینه د سپدی باندې فتوا ور کړی شی وی ښا کنه یا پدی باندې شعر کړی شی وی مذهب یا خشی خی قول بس ورسته نه بیرو جو کړ دی وذالک د ست معنی خیال د ذهن کې رونه شه دی واجنه سلی ان لو صف المذکوره جاریه فی المعنى تقدیرا صدقم مذکور صفات تی کنه دا په معنی کې جاری دي معنی کې جری کیږي کنه یو خلفوز وی کنه بل شی مسره معناوی او صافی مذکوره لکه انزال کتابت نقل دا معنی کیا جری کیږي خو تقدیرا معنا خو ته لیکل نشي کنه ته چګوي معنا والی کا معنا نشي لیکل یاره معنا نقل کا مت نشي نقل کول معنا خو نشي زه ته نقل کول شن کنه د لفظ مشوم ته نه رتل مو ته ورزدا کو سیر دي تل شي لغومه دی پیژندل مخ کی ها بوټه قتل خو پیژندل وینا معنا نه وزدا کنه نو د لفظ په زاري سره نقل کول شي د دلی بوست دی لفظ د فارخه کنه. اوس د مخته خبره کوي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره نه چوغ هم ونخلی اصل کې خبر دی وجواز الصلاه بالفارسيه انما هو لعذر حکمی. امام ابو حنیفه سے پرسته کې د قرات ورغواله اجازه دي د پر ور کړه وکنه سو یو حکمی عذر مسرشت دی یو حقيقي عذر چې جوات ور سړی ته یو حکمی منه پټ عذرات څنګه
د ربۍ چې کومه دا ډېره فصیحه ده او ډېره مزیداره ده که نه خوندوره ده دې څه کیدلی شي که نه څه د سړی په ربۍ کې ولګېږي که نه فصاحت و بلاغت کې مشغول شي او دلې خو مونځ والا حالت څنګه د مناجات دي که نه الله سره مناجات کول دي ښه سرګوشي کول دی الله سره پټې پټې خبرې څه کوي غېږ کې دا خصوصي خال کوي که نه پټ ځای کې کوي نه دار چوګار ځای کې نه کوي جوات نه دا الله سره راز و نیاز کول دي که تو سره ربۍ کې ور ولګېږي دا خو ډېره فصیحه ده نه راز و نیاز نه به د ذهن لوړ شي چې شي ته الفاظو طرف ته لکه تو اوس ربۍ د زده کړې د نوي غونې بس ربۍ کې دعاګانې غواړې اللهم احفظنا من کل شیء اوس د چېته کې شته حدیث کې اللهم احفظنا من کل شیء هر چیز نه مو وساتې معنا اشیاء قبیحه د مراد دي که نه اللهم احفظني من رجل یسکن فی حیتی خدای یو سړی د محلې کې موسې هغه نامه وساتي خو شریر جدا ډېر شریر ده نه داسې دی ځان سره دا خو ستو قرآن حدیث نه دروړه دا دوا که څنګه ځان نه ربۍ دروړه که ته داسې ټکي ځان سره څه پر جوړونه کې ذهن به د الله نه کاټ شي همدغې ربۍ ته به لګیا شي ګریمر به ورکې شروع کړي وي که نه وي ذهن ورکې شروع کېږي که نه هغه حسن د لوړ شي ځکه هېڅکله تاسو بیان تقریر کوایو که نه بیا خپلې ژبې کې کوایو تو اوس لګیا شوی چې لکۍ کې جمعې بیان شو در کړه د په بلې پښتو کې کوي ته به دې ځای کې تو ذهن لوړ شي خلکو ته درد نه شي خلک زړوله که نه ځکه ته خو داسې لوړ یې که نه څه زر ځای کې چې څنګه روانه دا دې د کوم ځای لګي دا د کوم ځای لګي دا خو نه پېژندې که نه سوچ سره نه یې اټکي ګرون دی مو په ژبې باندې رسینه نو سوچ سره څه دی سوچ تو دي ته شو الفاظو ته معنا د لوړه از دل خزت بر دل رزت ولا خبره نه شوه پوتې څه د زړه نه روزي په زړه لاګي که نه نه ځکه امام ابو حنیفه صاحبه دا خبره کړې وه چې یارې که پرسۍ کې یو سړی کول غواړي که نه پرسای وي نو بیا کول شي خو داسې کې یوه خبره وه بس صحیح ده که نه دې باندې مذهب نه نور واجب ده ښه که نه په خپلې ربۍ ژبې کې هسې یوه خبرې درته واخله څه معنا صرف نه ده قرآن کریم ښه که نه وهو هغه حکم عذر حکمي مسله شه د تقدیري عذر وهو ان حالة الصلاة حالة المناجات مع الله تعالى والنظم العربي موجز بلیغ فصیح لذیذ ډېر فصیح ته سړی پکې نور شیونو ته وځي ولعله لا يقدر عليه دا کېدل شي صفوی ونه یل شي که نه ځکه یو سړی د هغه صحیح څه کله ژبه ونه وړي که نه دا جم خلک صفو قرون ځکه یې لا نه شي عربه غونې نه لا يقدر عليه و دا معنا کېدل شي که نه که دا اوس الحمدلله رب العالمین نه شي الزنه خال اوس دې کې الحمد یې ډېر خال الحمدلله رب العالمین رب العالمین یو نه جوړ کو رب العالمین نشي الرحمن الرحیم دوس انډیا ژبه خو نه الرحمن الرحیم تر تیاری دي چې مالک یوم الدین ده که نه مالک یوم الدین ایک نعبد و ایک نستعین داسې چوک یې که څه ده صفه صفه ټکي بیایې ایک شه دی ایک خو نه ده چې ایاکه ده نه دې فلعله لا یقدر علیه که دا په طاقت نه لري خپله پرسۍ کې دي وایي بیا ښه خبره ده یا دا خبره کې د شریک د سپو ربۍ زده ده خو کله سړی ډېر پوه څه شي ربۍ کې به خوند ډېر ورکوي که نه او لانه ان اشتغل بالعربي که ربۍ کې مشغول شو ممکن ده ينتقل الذهن منه الى حسن البلاغة والبراعة نو د ذهن به څه شي ذهن به منتقل شي که نه د ربۍ نه د معنی نه بلاغت ته براعت ته بلاغت خاصی دی تل شي مطابق کلام شي ته مقتضی حال ته یعنی مقتضی حال مطابق خبرې کې دي ته بلاغت نیل شي براعت چې تل شي فصاحت تل شي اندسې کمول تل شي کله تو شای لیکي ملګرو باندې مخکې شي ته براعت یل شي براعت الاستهلال اندسې ته ممکن ده تلفظ بالاسجاع والفواصل کیدای شي سجع او فصل کې مشغول شي سجع پیژندې که نه کوتار یا اوس څه وي خو مرادونه چې د یو شوندې اوس سره به وسې هغه ته سجع نه یل شي صحیح ده که نه یا ابذر مرة والا فذر اوس وګوره دې کې د ذهن لوړو که نه سوره مزدور ټکی راوړه ده ما اصبعن الا دمیت فی سبیل الله لقیت اوس وګوره شوندې ټکي جوړېږي که نه بیا د ذهن اندي ته یې رسي ندی ته ازجا فواصل نل شي فواصل خو پیژندې شوندې الفاظ سره سي اخر کې فاصلې ورکړه واړې خوان کوي اب مقامات کې به وایي که نه مقامات کې ډېر تفصیل سره شیون رسي شوندې ټکي رسي
حاضی کې به تیي شوندې ټکي راوړي سره معنا به بداله وي. ولم یخلص الحضور مع الله تعالی، الله سره به کومه زړه حاضرۍ ده که نه هغه به خالصه نشي پوتې. بل یکون هذا النظم حجابا بینه وبین الله تعالی، د کوم الفاظ دي دا به دي دپاره الله او د دې منځ کې پرده وګرځي. صحیح ده. ځنه خلک څه دي الفاظ کې پیچ میں لگے رہتے ہیں، الفاظ والا پیچونه څه دي اندي کې اخطا شي. لکه ځنه خال دي د کتابو په سره مقصد باندې رسېدلی نه ټول عمر د الفاظو کې اخته وهي اربع ویلې نه ده. اوس دو کې ته لګې لاندې دي کې چې شور کې دی هغه نه ځان پوه کا. صحیح ده. نه دته الفاظو داو پیچ نه شي، الفاظو داو پیچ پیژندې. کله کله سړی دی وشي په داو پیچ کې اخطا شي وي د ونې حسن ته اخته شي دي کې نور معنویت ډېر ده هغه ته ویل نه زده کوي. صحیح ده. یا همداسې ته کله کله سړی وي که نه एकदम چوګ وکسي یا چوله حلیه شکل وکسي که نه بس ما کې اخته شعر د خو داسې پګړی وایي یارې ماشاءالله دي خو داسې کې درې جیبونه یو مسواک ته جوړ کړی پلانکي ځای ته جوړ کړی دو شیونو پسې نه یې لګېدل په کورا کې نه نه معنویت وګوره څه دا سړی سوره نه نه ډاک ته مثلا دي کې اخلاص سوره ورکېده دي کې عزم مصمم شته که نشته همداسې ته دي کې متانت شته که نشته استقامت ورکې شته که نشته حرص لالچ طمع ورکې نشته دا هم شیون دي که نه دي ته یې نه ګورې که نه نو ته دپاره د ظاهر شی حجاب وګرځي نور معنویت حاصل که دا شی ته امام صاحبې سه ممکن د الفاظي دپاره حجاب وګرځي. وكان أبو حنيفة رحمه الله مستغرقا في بحر التوحيد والمشاهدة لا يلتفت إلا إلى الذات فلا طعن عليه بأنه كيف يجوز القراءة بالفارسي مع القدرة على العربي المنزل. دې چې امام ابو حنیفه صاحب ته خو تاسو لږ وګورئ که نه چې هغه په د پرسۍ ژبې کې قرات کولې اجازت ورکولو سره د دې نه چې سړی عربي قدرت لري نو بیا دا څنګه خبره شوله هغه بیا په عربۍ کې کوله نور خلک ته پرسۍ کې کول شي نو امام ابو حنیفه صاحب اعتراض نشي راتلی ولې کان مستغرقا فی بحر التوحید والمشاهده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مشاهدې درجې ته رسېدلی و. صحیح ده که نه لکه یو سړی خسونی سنی خبرې کوي که نه یا همداسې لږ زږ کوي یا شي باندې پوهېږي نه یا مثلا چو د تیل یارې دا ځای باندې د تېرېږي با صرف د اورېدلي دا ځای باندې تېرېږي کله ته یې کشکو اوري بیا به درته یاد لزوز محسوس شي حالانکې دا ځای باندې غو تېرېدله تول څه لکه ماغه راغلي ده حالانکې ماخ نه وه راغلي که نه که بیا داسې مشاهده یې وکړي بیا خو یا حسن زیاتېږي که نه یا شوق سړیو ته زیاتېږي شي ته نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو ډېر لوی انسان و د مشاهدې درجې ته سړی ورسېږي هغه بیا الله حاضر نظر هر ټیم ګڼي که نه او پیغمبر علیه السلام ویلي چې تاسو څنګه عبادت کوئ داسې عبادت کوئ کأنک تراه لکه یا ته خدای غورې یا الله یراک الله تعالی ته وګوري حدیث کې دي که نه نو دې ته مشاهدې نیل شي ښه که نه مشاهدې مقام ته سړی ورسېږي توحید ولا سمندر کې ډوب شي نو دې معنی څه دا څه د ذهن نه ووتو که نه خالص شدو غوندې لخته شي دا مطلب یې ده نه هغه که ربۍ کې کولو نه هغه ربۍ ته ذهن نه تللو هغه صرف الله ته به توجه مکمل ټیک شوه. واما ما فی سوى الصلاة فهو یراعي جانبهما جمیعا منځنه بغیر خو به امام ابو حنیفه دواړو جانب لحاظ ساتلو لکه بهر دنیا کې سی لکه موی اوسه به بیل څه نظم معنا دواړه د قرآن کریم صرف معنی ته نه شیل وان مطلق النظم مکان اللفظ دزي کیس د نظم روړل د لفظ ویل نه روړ د سی ویل نشي وهو اسم لللفظ والمعنى جميعا قرآن کریم دی لفظ او معنی نه د نظم ویل روړل د نظم خو د تل شي لکه د کرابی څه پیری سره کې للونه مولونه ته نظم نه شي کنه دیس د دې لپاره ویلو کنه سرعایتا للادب دی ادب لحاظ ته مونږولې کته وای شي القرآن اسم لللفظ والمعنى قرآن کریم د لفظ او د معنی نو د لفظ خو شي نه شو کنه لفظ غرزونی تل شي اکلت النوات واکلت التمره ولفظت النوات لفظت الرحاء الدقيق يلشي کنه نتیس انا الفظ خبرې کوم ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد کنه اوس وګوره دي کې کته ویلو قرآن کریم دی لفظ ما او د معنی نه ماده نه دا خانش ولا ځکه لفظ غرزونی تل شي پهنګ نه وشتل ته شي ارمي وشتل خبره نه کنه وشتل شرافت ولا کې دل شي من الفما کې دل شي من شيء اخره کې دل شي سید اندس ز تل شي انا الفظ کا فی الحوز طلب کې دي چاومه د سیل شي وته کنه
خو که ته داسې چې انا انظمو که دا معنی سره جوړېږي نه که به چاته د ویلو که انا چې زه تو نظم کوم دي معنی داسې لکه مو په سني ولا طور کې پیری خلکو سره دا خو ډېره ښه خبره ده مو په دې سل کې ور وپېره سلکو الذهبي صحیح ده نه نظم ځکه اسمه لأن النظم في اللغة نظم په لغت کې چې شتیل شي جمع اللؤلؤ في السل کې په سني ولا تار کې ملغلرې را جمع کې یا داسې ښه قیمتي کاڼي پکې را جمع کې دي تیل شي صحیح ده او قرآن کریم د شهدي ټول الفاظ هم د شهدي صحیح ده سره کې ترکیبات دي واللفظ هو الرمي لفظ غرزونې تیل شي وإن كان النظم يطلق في العرف على الشعر أيضا اگر چې د نظم خو شعر تایل شي د سوره قسمونه د خو بیا د نظم ولا جوړیږي شعر د فلانکا شعر د مخمس مسدس او غیره قافیه د بند خو نظم حقيقي معنی به دغه هم د صحیح ده مزیدار من حاولت وينبغي ان يعلم ان النظم اشاره الى الكلام اللفظي والمعنى الى الكلام النفسي بیس دا ضروری د سړیو پیژني سن نظم ویلو دینه معنا چشته اشاره چشته مقصد ده کلام لفظي ته قرآن کریم یو کلام لفظیه ده یو کلام معنویه ده نفسیه ده خاکنه نه معنی نه اشاره شته کله الکلام النفسي د کلام لفظي خو مخلوق ته د کوم ته د سی د کفنې کې د قرآن کریم چپ کوو کنه د چپکی کې د مونږه د غتا شو د مخلوق ته کنه ځکه چې جوړوي کفنې ولا غاتې ماته استعمالي کاغذ په کې استعمالي صحیح په کې استعمالي ماشين کتابت ورکه کمپوزینګ وغیرہ او دا قرآن کریم سکو مشانو باندې دلالت کوي نه کله لوح محفوظ کې لیکل شوی ده کنه هغه ته کلام نفسي شي هغه مخلوق نه ده لکه څنګه الله تعالی مخلوق نه د قدیم ذات ته کنه هغه د پر ابتدا انتهانی شده شی ته کلام دی الله صفت شو کنه الله کلام کوي الله متکلم ده نه الله قدیم د صفات به قدیمه کلام نفسي قدیم ده صحیح شو ولكن المعنى الذي هو ترجمه النظم حادث خا هغه منس د نن سبا موي سکو د نظم ولا ترجمه و غیره کوي یا وضاحت کوي دا خو حادث ده کنه دا خو مو کو صحیح ده کان نظم پښنه دي انه عبارت عن قصه يوسف و اخوته وعن فرعون وغرقه مثلا کوم شنت بینه دا خو دي انده خلکو کې سیدی کنه معنی دي وكل ذلك حادث ده ټول حدیث ثم هو دال على امر الله تعالى ونهيه وحكمه وخبره خو بیا دغه شون سدي د کوم الفاظ دي مشرکانه لکه قیم الصلاة لا تقربوا الزنا حکمونه دی وغیره خبر دی ان الله خالق الحب والنوى مثلا دا شجر خبري اعوذ بقول برب الفلق من شر ما خلق وغیره وهو قديم بلا ريب عندنا دا خو مو په نسبت قدیم دي کې شک نشته فتنبه له دی بن خزان بیدار وسدا صحیح ده زنه خالد سیسه قرآن کریم ته حدیث نه کانا نه د اهل سنت والجماعت مذهب نه د صحیح ده کنه قرآن کریم شه د قدیم ده انده شته کوم کلام نفسي ده کنه همدا شته دی الله ولا صفات شدي قدیم دي ښا خاوز ته مخ خبره کوي وانما تعرف احکام الشرع بمعرفه اقسامهما صد شریعت ولا احکام پیژندل شي په چیش سره صد لفظ او د معنی ولا کوم اقسام دي ماغه د ځکه اقسامهما ویلو کنه د سیونل ثبت بمعرفه تقسیماتهما دي په تقسیمونو سره سپرونه کوي خاک نه اقسام ال تقسیمات ال تقسیمات دل او دي کې اصل کې د څو تقسیمات دي کنه یو بلکې سره نوازي کله کله د سی لفظ بظاهر اوي کنه بل کې کدا شي محکم وي انده شته بل کې عامه کې دل نو کوم تقسیمات دي په اصول فقہ کې کنه هغه یو بل سره تداخل لري د شاید صحیح ده کنه ځون ته معنا لري خو بل سره جوړښت خوري ځکه یو تقسیم استعمال کړلو کنه یو تقسیم بل تقسیم سره څه تعلق نه ساتي ښه ځکه اقسام استعمال کړو شروع في تقسيمات أي إنما تعرف أحكام الشرع من الحلال والحرام ده سورة أحكام في جانب الشريعة بمعرفة تقسيمات النظم والمعنى ده نظم معنی تقسیم بکو کنا لکه دا اوس چې اعتبار سره مو خبره کوي یاره دا د نظم په اعتبار سره په څالور قسمه جوړیږي د معنی په اعتبار سره د شته دوړو په اعتبار فالاقسام دي چې د اقسام له پسره قره د بمانه تقسیمات خا تقسیمات په معنی د لانها هنا تقسیمات متعدده ځکه څو تقسیمات به وسره شي وتحت كل تقسیم اقسام او بیا تقسیم لاندې تقسیمونه وي کنه لا ان لكل اقسام متباینه بنفسها د سینه د ټول اقسام خپل منځ کې متضاد دي او بل ضد دي بل تجتمع اقسام التقسيم مع اقسام تقسيم اخر کله کله یو تقسیم لکوم اقسام دي بل تقسیم سره جمع کیدل خپل منځ کې نه جمع کیږي
دا قسم څه د بل قسم سره نشي جمع کېدای خادي ته چې نیل شي قسم نیل شي خپل منځ کې زید وي خو د یو تقسیم له بل تقسیم سره جمع کېدل شي دا ځکه یو ګروپ ته دي تمنما کېده ولا کنه دا ځکه بل ګروپ ته طلبه د ګروپ صاحب طلبه صحیح ده د تنبیل نما کېده ولا دي ځکه مو سره کوم چې دی الیمنټس دي د بیل نما دي ځکه بیل نما ده یو الیمنټس بل نه بدل د هایدروجن اکسیجن نه بدل ده خو بل ځکه ملویدل شي بل سره صحیح ده انده شدید ګروپ ولا بیل طلبه دي کنه دا یو نه د صدا بل زید خالد نه خالد به زید نه د خا کنه او د خپل درجه کا سوندې خدو سره ټچ کېدل صحیح ده بیل کالو صحیح ده د شته یو تقسیم ول اقسام بل سره جمع کېدل شي خپل مانس کې جوړښت نه خوري ځکه ځون ته قسم شو کته د بل کې څورو منډي د خود خاتم کو غریب کنه وانما قال مختیش د اقسامهم بویل ویلو تقسیمات ویل نه دای ځکه وی کنه انما قال اقسامهم ولم يقل اقسامه تسنیه ضمیر وروړو کنه مفرد رونور دي پر تنبیه على ان منشأ التقسیم هو النظم المعنى جميعا ساسل کې تقسیم کو دي دوړو کو کنه نظم معنی دوړو صرف د نظم نه ده صرف د معنی نه ده ټیک شو فبعضهم على ان التقسيمات الثلاثه الاول للنظم زن علماء سوال در تقسیمونه د لفظ نظم د پر دي والرابع للمعنى وبعضهم زن علماء د على ان الدلاله والاقتضاء للمعنى دلالت شو اقتضاء نشو دلالت النسکنه د خودي معنی قسمونه دي والبواقي للنظم کی قسمونه د نظم دي خو ولا صح صحیح خبره ده انه بكل قسم يراعي النظم مع دلاله على المعنى شو هر قسم کې به یا يراعي یا الشيخه چې د نظم به رعایت کوي د معنی به رعایت کوي نظم دلالت کوي په معنی باندې دوړه مسترد شدي مراعاه دي دوړو له حزم کو صحیح شو خاوذتي سوى ذلك اربعه دبي سودي سالور دي مستر اي المذكور فيما قبل وهو التقسيمات اربعه تقسيمات سالور تقسيمونه دي سيده مسترد سالور شيون دي وتحت كل تقسيم من اقسام عديده بير تقسيم لند خپل قسمونه دي كما سيتي مختلزي وذلك ودي واجنا وجد خير دي لان البحث فيه اما ان يكون عن المعنى کته صرف د معنی نه بحث کې هو تقسیم الرابع سلرم تقسیم د مخترزی او عن اللفظ کبه د لفظ نه ته خبره کوي یا قسمونه جوړه پایم به حسب استعماله استعمال په اعتبار سره اقسام جوړه د به زون ته د تقسیم الثالث دریام ده او به حسب دلالته هي دي ته ورسز د لفظ معنی باندې دلالت کوي په نه اعتبار فيها الظهور والخفاء که ظهور او د خفاء ولا له حضور کیوا کی په هو سان د دویم تقسیم شویل په هو اول کني اول جوړیږي نو څلور تقسیمونه جوړیږي خاکنه نظم معنا څه کلمو تقسیمات ورکی وکړو څلور تقسیمونه دي مسره اصول فقہ کې نو څلور ششو غټ غټ بحثونه شول مسره اول نمبر بحث مسره شده الاول فی وجوه النظم صيغه ولغه اول مسره کوم تقسیم د کنا غد نظم ولا تقسیم د وجوه چشتل شي انواع تل شي کنا کوم انواع د نظم دي کنه چې شی تبور سره صيغه ولوتن صيغه او د لغت په تبور سره صيغه شکل دیل شي کنه لفظ تبور سره معنی سره د لغت کې اندی تبور سره د تقسیم کوخه يعني ان التقسيم الاول في طرق النظم من حيث الصيغه واللغه صدا د نظم ولا طریقو کې د خاکنه طریقې چې تل شي انواع او تل شي کنه والطرق هي الانواع والاصناف تل شيخه صنفونه سي والصيغه هي الهيئه هيئه الشكل واللغه وان كان يشمل الماده والهيئه كليهما د لغت څه د خو ماده او هيئت دوړو ته شامل لکنه لیکن اريد بها هنا الماده للمقابله خو دې کنه صرف ماده مراد ځکه چې مقابله د پر استعمال شدي صيغه د روړه صيغه هيئت تل شي کنه څه لغت هيئت ماده ته به ضرورت شول به یو روړه دوړه ما روړه سید لغتن دی لور کې هيئت ماده دوړه روغ لکنه خو دې مو صيغه استعمال کا صيغه هيئت تل شټی شدینه هيئت منو خله د لغت نشي منو خله ماده صحیح ده فهما من حيث المجموع كنايه عن الوضع نصيغه ولغه د دوړه سدي مجموعي تبور سره چی نه کنایه ده وزنه نه لفظ وضع تبور سره په څو کې شمسول سالور قسمونه صحیح ده سالور قسمونه دلون دی خېدي وضع چشتل شي موضوع له سي وضع کې یو لفظ معنی د لپاره موضوع له فكانه قال لك تت د سیاست کې برد شو الاول في انواع النظم
اول تقسیم د نظم ولا قسمونو نوعي کې د من حيث الوضع وضع اعتبار سره وضع څه معنی من حيث انه وضع لمعنى واحد واكثر څه دا لفظ دی وی معنی د پاره شو یا خشوه د ډیرو معنی د پاره یو معنی ته استعمال کړه د ډیرو د ما قطع النظر ان استعمال او ظهور خودی ته مونږ ګورو چې شک استعمالي او ظاهر د خفا خفي ده و ان مقدمه الصيغه على اللغه د ځکه چې د صيغه مخکې وروړه د لغه بعد وروړه دا ویلې د دې لپاره لأن للعموم والخصوص زیاده تعلق بالصيغه في الاغلب د عموم او خصوص د دې تعلق صيغه سره ډیر زیات ته ځکه مو صيغه فعل لکه یو شی عام څه شي یا خوش شي دې تعلق شي سره مادي سره نه وي خاکنه شکل سره تعلق وي وهي اربعه د مسره سلور دي پس د لفظ په اعتبار سره کوم لفظ معنا د پاره یا خشوي هغه مسره په سلور قسمه دی تل شي خاص بل تل شي عام بل تل شي مشترک بل تل شي مؤول کچو د تاسو کې څل لفظ د معنا موضوع له په اعتبار سره څو قسمه باندې د لفظ نه تل شي نظم نه ال شيخه د موضوع له په اعتبار سره څلور قسمه باندې مصنف صاحب دا یا چوغ مجتهد دا هغه د جاجتون لفظ کې د ولو چو د پاره مرای چرګ د پاره د چرګ ششول موضوع له شول د لفظ ششول موضوع شول او د سړا چوک شول واضح شول صحیح ده د کوم کور یو کړل د شنل شي وضع وزدي ته صحیح ده وضع په اعتبار سره یا موضوع له په اعتبار سره بس لفظ په سالور قسم شول مسره ټیک ده یو تل شي خاص بل تل شي عام بل تل شي مشترک بل تل شي مؤول د به حساب وګورو سره